سحر په نهر باندې دا صورت وایا او د دې صورت په میز کې دا وظیفه وکا ان شاء الله تعالی کله الله تعالی نسو غواړي کچرته د الله رب العالمین نه مال دولت غواړي الله به درکې کرشته غواړي د الله تعالی نه رشته بدی وشي کته بیماری بدنی بیماری ده الله تعالی به دې بیماری خمخه کی مال او دولت بیماری رشتہ څومره مسلې د الله تعالی به د دې په برکت سره دا ختم کی د سحر مانځه نه پس دا وظیفه وکړه الله تعالی وستا ټولې مسلې ختم کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو الله تعالی مو تل آباد او خوشاله ساته الله تعالی مو د زندگی هر ارمان خواهش پورا کا الله تعالی مو د بیمارو نه مصیبتونو نه خفګان نه تمام بدنی روحانی بیمارو نه وساته نن مې در ډېره مبارکه وظیفه راوړې ده دا وظیفه د سورة رحمان ده په دې طریقه باندې وکا الله تعالی به هر یو مقصد او حاجت پوره کړي یو ځل په یقین سره په اخلاص سره دا وظیفه وکا په مکمل یقین سره ته بیا ګوره چې ستا کار کېږي او که نه کېږي ځکه د سورة رحمان دا وظیفه د سورة رحمان شروعات هم د رحمان شوی دی الرحمن نو دا ډېر مبارک سورت دی علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وای د هر یو شیز یو خوبصورتي او ښکلا او ښایست وي د قرآن مجید ښایست دا سورة رحمان دی د یو انسان ښایست دی بعض انسان پوزه خسته د بعض انسان رنگ خسته د بعض انسان سترګې خسته د بعض انسان یو څه خسته یو بل خود د سورة رحمان دا د قرآن ښایست دی دومره مبارک سورت دی نو محترم واعظانو او سورة رحمان وظیفه به ولې کار نه کوي حدیث مبارک کې راځي وی جنتیانو ته به رب کائنات زمن خالق او رازق رب کائنات الله رب العالمین د سورة رحمان تلاوت په خپل شان لایق سره کوي چې د رب اواز وي او سورة رحمان وي څومره مزه او خوند به پکې پروت وي محترمو راځو د وظیفې طرف ته وظیفه به ته په دې طریقه باندې کې سحر مونځ دپاره به راپاڅې اودس او چارندام دا به ډېر په سنت طریقه باندې وکړي بیا به د جمع سره مونځ وکړي او چې کله دې د جمع سره مونځ وکړو بیا به د سورة رحمان دا وظیفه شروع کړي دا سورت به شروع کړي نو په سورة رحمان کې 3 رکوګانې دي 3 رکوګانې دي چې لومبۍ رکو دې پوره کړه رکو مکمله شوله په دقه ځي باندې به ودرېږي او 27 مرتبه 27 وارې به یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان ډېر په عاجزۍ سره ډېر په ښایسته طریقې سره به دا ووي 27 مرتبه یعنی 27 بیا به دویمه رکو شروع کړي چې کله دویمه رکو ختمه شوله بیا به یا رحمان یا رحمان یا رحمان دا به بیا ووي 27 مرتبه دغه شانتې درېیمه رکو چې د کله ختمه کړه بیا به یا رحمانو 27 مرتبه ووي خو مخکې وروسته به تې درېیم پیرې درود ابراهیمي ووي او چې کله یې وظیفه ختمه کړه بیا به 3 پیرې درود ابراهیمي ووي نو محترم عزیزانو د دې فریض دا دی
چې ګناه نه به خپل ځان وساتي د ګناه نه به خپل ځان وساتي او مونځ به ورسره 5 ټیمه کې د وس موافق صدقه ورسره ورکوه 10 روپۍ وس کېږي 20 روپۍ وس کېږي 50 روپۍ وس کېږي او د خپل ځان به د ګناهونو نه وساتي منع به کړي علما فرمایي چې دا وظیفه کدی کله وکړه د ځان سره به په بوتل کې اوبه کېږدي او په دغه اوبو باندې به دم کړي که ستا په بدن کې څومره بیماری دي الله تعالی به ختمې کړي ستا په کور کې بیماران دي په هغوی باندې دغه اوبه وڅښه هر څومره غټه بیماري د الله به ښه کړي ستا په کلي ګاونډ کې محله کې څوک بیمار دی هغه ته اوبه ورکړه د ثواب په نیت باندې الله تعالی به هغه شفا ورکړي ځکه الله تعالی په قرآن کې ډېره لویه شفا یې ښودې ده نو ډېر مبارک صورت دی که د رشتې مسلې وي د بیمارۍ مسلې وي د قرض مسلې وي د کینسر مسلې وي د ګردو مسلې وي څومره روحاني او بدني بیماری دی الله به ورسره دې سره ختمې کړي نو په اخلاص او په یقین سره دا وظیفه وکړئ انشاءالله په مکمل یقین سره یې وکړئ ته ګوره چې الله تعالی ستا د حاجات پوره کوي او که نه پوره کوي ستا بیماری ختمه او که نه ختمه پرېږدئ دا ګرانې ګرانې دوایانې پرېږدئ مه خورئ دا وظیفه به ستاسو انشاءالله تعالی هر یو کار برابروي الله مو روغ جوړ آباد ساته الله تعالی مو د زندګۍ هر یو جایز ارمان خواهش پوره کا جزاکم الله خیره